مفتی صاحب وایي تیر نشته دی، تیر نه که ورسره میزایل هم وي تاسو روزئ والله کې ورته څه دی، خو کم از کم راوتل پکار دی. خو که تیر سوري بیټ ورسره ونیشه، بیټ نشان نشه د تیر، تاسو که رووتئ که چا سره میزایلونه او بیټ خو څه چې پوره کرکټ ګراونډ ورسره هم تاسو څه ونه کړي. خو پکار دی چې موږ دا برکتي ستاسو قدمونه موږ غواړو چې دا یو دوه درې ورځې په خپله محله کې خپل مقتدي سره او خپل ګاونډ کې دا استعمال کې انشاءالله ستاسو دا برکتي دغه غوښتنه او قدمونه به انشاءالله زمونږ او د جومات د جیت او د فتح انشاءالله سبب جوړېږي. ځکه چې په دې معاشره کې چې نور کوم پولیټیکل پارټیان دي نو د هغې صرف او صرف جدوجهد او سوچ در دنیا در حده پورې دی او هغه چې کوم دنیاوي ایشو دي یا دنیاوي وسایل دي نو هغه هم د دنیاوي چونکې زمونږ په معاشره کې یا زمونږ په دې دنیا کې د غیرو ډېر زیات اثر رسوخ دی. نو لہذا که هغه په پاکستان کې دی نو د هغې سوچ او هغه د غیرو والا سوچ دی. ستاسو ته واحد دا دغه دی که ان کیس تاسو دغه مقام حاصل کړئ چې کوم د دنیا وسایل وي نو یقین ساتئ هغه وسایل به هم د اسلام په یو سوچ او د انصاف او چې کوم د اسلام موږ ته هغه طریقې کار هغه انداز دی هغه طرف ته به راشي. دلته کې خبرې ډېرې وشوې، زما په خیال تاسو ته پته وه مخکې چې زمونږ په معاشره کې اکثر دا پیران به وو تبلیغ به نو نو مفتی نعیم جان صاحب وویلې چې موږ به باطل ته موقع نه ورکوو. زما په خیال هغه ټایم کې علماء کرام وو خو هغه علماء کرام صرف د خپل منبر او د مسجده پورې وو. نو په معاشره کې د دین هغسې پرچار به نه کېدو څنګه چې هغه سمود پس تبلیغ رالو او د تبلیغ د وجې نه زما په خیال زموږ په معاشره کې آگاهي او خاص کر د اسلام طرف ته او یا دغه چې دی هغه ډېر زیات رجحان پیدا شو او نن زموږ په معاشره کې چې د علماء کرام دي که په هر کور کې نو زما په خیال په هر محله کې به څوک نه څوک وي نو هغه صرف او صرف د هغې برکت د تبلیغ ځکه چې هغه علماء کرامو هغه دا وکتل چې موږ د خپل مدرسې نه د خپل مسجد نه هغه ماحول ته تګ دی چې کوم ماحول کې هغه خلک ناست وو چې کوم هغې د دین سره څه واسطه نه وه داسې نه چې نو کله چې هغې هلته ورسېدل نو هغه معاشره کې چې کوم خلکو هغه سمېدو ته راغله. دغسې سیاست چې دی د سیاست نه زمونږ د علماء کرام وباسئ نو زما په خیال دغه به یو ګن بشي او یو غلیظ او یو دغه یو څه ورته یو بیکار او د اسلام نو دغه نه هټ کې وي. نو پکار دا دی چې دغه ماحول ته دغه سیسټم دغه چې کوم دغه دی دغې ته د علماء کرام یا د ښه خلکو تلل پکار دي چې دغه سیسټم هم صحیح شي. دا به څنګه صحیح کېږي؟ نن که زمونږ په معاشره کې کرپشن دی، که زمونږ په معاشره کې تاسو ګورئ چې څومره موږ اکثر په سټیج باندې ودرېږو نو اکثر موږ د هغه خامیانې بیانو. خامیانې ولې وجه ده چې هغه خامیانو کې ښه خلک نشته دی. که چېرته دغه علماء کرام او دا ښه خلک رالل نو کېدای شي هغه خامیانې دغه پر خامیانو باندې دغه پیدا شي یعنې ښه طرف ته موږ راشو خوبیانې ورکې راشي. نو پکار دا ده چې موږ په دې نیت په دې سوچ د علماء کرام راشي چې دغه د خامیانو یو غټ مرکز دی او زمونږ معاشره د زمونږ ورسره ژوند دی. پکار دی چې دغه ژوند د معاشرې یو غټه حصه او یو اهم حصه ده هغې کې هم دغسې کردار په دې نیت پکار دی زما په خیال چې موږ دا سیسټم صحیح طرف ته راولو. د علماء کرام تاسو ته کېدای شي د خپل حیثیت اندازه بني او چا ته نه ده که زه MNA ومنم ما ته یو عام ځان به عام په څنګه چې روټین کې وي هغسې ښکاري دغسې علماء کرام ته ښکاري. بیا هم د هغه خلکو چې د دین زموږ په معاشره کې په عوامو کې دومره نشته دی خو بیا هم ستاسو عزت او احترام د هغې یاد ساتئ. ما ته پته ده چې د هغې څومره به احترام به ځکه موږ دا وایو که تاسو لږ راپاسئ زما په خیال دا وټونه خو څه چې تاسو به پوره
دغه فتح کوي نو سید قمر مولوی صاحب څه تاسو چې تاسو اهمیت ما به الیکشن مخکیم کړی دي او د کلی نه به کړی دي او د سید قمر مولوی صاحب مفتی صاحب چې و هغه زما د کلی نه و نو موږ سره ډېر ښه تعلق نو موږ هغه ته یو ریکویسټ کولو درخواست کولو چې مفتی صاحب جمعیت سره یې موږ د قابل قدر یو موږ په دې ګاډي کې بوزو ووټ به اچي او واپس به د کور ته راولو خو که چېرې تاسو په دې کلي کې وګرځېدئ نو موږ له څوک ووټ نه راکړي او که چېرې تاسو په پولنګ سټیشن په ورځ باندې هم کېناستئ بیا هم زمونږ خیر نشته دی نو کم سے کم موږ ستا د پارټۍ ستا قابل احترام رزلټ هر څه موږ لپاره قابل قبول خو کم سے کم موږ هغه زما ډېر خیال ساتلو مفتي صاحب زما حقیقت دی زما ډېر زیات دغه کوي او زما د وجې نه هغه یو ځلې ورته ټکټ هم پارټي ورکولو خو هغه بس هغه سیاست نه داسې کناره کش اختیار کړې وه ځکه ډېر بزرګ سړی دغه دی نو وینا مقصد مې دا و چې موږ به الیکشن شروع شو نو مفتي صاحب ته به موږ دا ویل چې جی موږ به خپل ووټ هم درکړو څه خپل ووټ به هم درکړو خو خلکو نه به ووټ نه غواړي ځکه که موږ هر څومره د دې قوم او د خلکو خدمت کوو منډه تړه خو هغه یو طرف ته او ستا یو ووټ غوښتل یو وینا کول هغه بل طرف ته نو ځکه تاسو ته وایم چې ستاسو په معاشره کې ډېر قدر او احترام وي خو که تاسو سره دا څومره چې تاسو ناسي دومره یو پارټي سره دغه نشته دی تعداد نشته دی چې هغه تنظیمونو او د ذمہوار خلکو خو د هغې باوجود په معاشره کې زمونږ د جمعیت به هغسې ووټ یا هغسې حصه نه میلاوېده څنګه چې ستاسو دومره تعداد سره یې خو هغه وجه به دا وه چې هغه تاسو د خپل مدرسې مسجد نه بهر چېرته ووټ نه غوښتئ او صرف او صرف خپل ووټ به م استعمالولو باقي نو موږ دا ځلې درخواست کوو که دا زمونږ جمعیت علماء اسلام دا کامیابي د جمعیت علماء اسلام د همیشه دپاره موږ بولو چې په سبابی کې چا وګټلو وایي ای این پي وګټلو په مردان کې چا وګټلو پي ټي آی وګټلو په فلاني ځای کې چا وګټلو جمعیت علماء اسلام وګټلو داسې وایي که نه وي رښتیا وایي نو سي لومبنی نوم او آواز هغه د هر یو فرد وخت چې رسي او تپوس کوي نو هغه د جمعیت علماء اسلام به رسي بیا به وروسته ورپسې کینډیډیټ او خلک به راځي چونکې دا نوم تړلی شوی د علماء اسلام دی نو پکار دی چې موږ دا علماء اسلام دومره رامخکې کړو او د هغې ګټه د کتاب ګټه دا زما یا د حاجي ظاهر شاه بني یا د بل ملګري بني دا ګټه زموږ د کتاب او د علماء کرامو وي انشاءالله پکار دی چې موږ علماء کرام عزت څنګه چې زموږ په د دین او د آخرت پر رهنمایي کې عوام تاسو نه رهنمایي دي پکار دی چې موږ د علماء کرام دې حال او دې دغه مقام ته راولو چې د دنیا په وسایلو کې د هغې سره د هغې نه امید او د هغې مخې ته او د هغې نه یو رهنمایي لري